بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې مونږ ویلو کړه چې احرف التقطيع دا حروف ته ویل کېږي چې دا غینه افاعیل مفاعیل تفعیلی اجزاء اوزان دا ټول لري یو څه نومونه دي عادي جوړیږي نو دې ته ویل کېږي احرف التقطيع. پرون سبق کې مونږ ویلو چې احرف التقطيع لستی چې په دې مجموعه کې جمع لمعات سيوفنا په دې کې جمع لمعات سيوفنا وز د دینا د دې اخا بیا مونږ ویلو چې لمعات سيوفنا مونږ وی نو بیا مونږ وی چې را ساکن او متحرک څه ته وي نو مصنف رحم الله علیه ساکن او متحرک تعریف کړو تا کم ځای راړولای من کمنه د سره کتاب من کې زیاده نه ممسه پکې اتا خیر الاصول غلو کړه ده ها چې ساکن هغه ته چې دا حرکت نه خالی وي او متحرک هغه ته چې پای من سره غلې حرکت راغلې نو کله چې کله بلد وو حروف راغلي کله بدري راغلي کله بسلو راغلي کله پنځه راغلي نو چې دوه حروف راغلي ایت سوې سبب او درې راغلي ایت سوې وته نو چې دوه راغلي یا ودوانه متحرک یا بل اولنه متحرک دویم ساکن وي چې اولنه متحرک دویم ساکن دي ته ویل کېږي سبب خفیف او چې دوانه متحرک دي ته ویل کېږي سبب ثقيل چې درې حروف راغلي نو ایت سوې لګي وتد ورته وي بیا په وتد کې یا به درې وانه حروف تیری نو لاولنه دوه متحرک اخرنه به ساکن وي دي ته سوې لګي وتد مجموع یعنی په دې کې د متحرک حرفونه په جمع باندې راغلي دغه په آسان ټکي لري چې دوانه حرفونه پکې یو ځای راغلي متحرک پکې یو ځای راغلي او وتد مفروق چې د دوانو متحرکانو په منځ کې فرق یعنی دوه درې حروفي اولنه اخرنه متحرک یو منځنه سوي ساکن وي دي ته وتد مفروق بیا چې سلور حروف راغلي اولنه درې متحرک او اخرنه ساکن دي ته سوې فاصله صغرا او چې پنځه حروف راغلي اولنه سلور متحرک او اخرنه ساکن دي ته سوې بیا ما دا خبرونه دا خبره کړې و چې بعضي عروضیان هغه پکې دا فاصله صغرا او کبرا د نه مني او چې دا خلک نه وسه شي نه او دا دغه سبب خفیف او سبب وتد مجموع دي نه وایي به معنی وز د دغه نه د دې سبب او د وتد او د دین چې دا تفاعل جوړي پوه شو به معنی په دې د دې نه څه جوړيږي تفاعل دې ته ګوره پرومه دا اوس ویډیو دا خبره چې لکه منګه څنګه په صرف کې وایو کنه په صرف کې منګه وایو چې لکه دا هر کلمه چې دا نه دا منګه د فاعل لام وزن ته وباسو د فاعل لام دا ته وباسو وزن ته وباسو کنه لکه منګه وایو ضربه بروزن فاعل ضارب بروزن فاعل او مضروب بروزن مفعول دغه شانتي په عروضو کې به منګه د سکو چې هر یو ټکي منګ راځي هر یو شعر منګ راځي نه دا به منګه بحور ته اړو صدا واړو او بحور جوړيږي د تفعیلونه بحور جوړيږي د سنا تفعیلی ورته هم افاعیل ورته هم مفاعیل ورته هم اجزاء ورته هم وزن ورته هم دا بحور جوړيږي د نه پوه شئ او دغه تفعیلی او مفاعیل جوړيږي د دې سبب او د وتد نه د سره جوړيږي د سبب او د وتد نه جوړيږي دا تفعیلی ټولي اته لفظن دي او لس نه دا حکمن دي اته لفظن دي او لس نه دا سری حکمن دي اته لفظن او لس حکمن په دې لسو کې دو جره دا پکې خماسي دي پاتو کې دو سری خماسي دي ته وایي چې پای کې 15 حروف راغلي 100 روپے کې راغلي او و چې دا پکې سباعي دي سباعي اته پکې سباعي دي سباعي دي ته وایي چې 100 روپے کې راغلي اته حروف کې راغلي دا و حروف کې راغلي نو په دوو کې بسر راغلي خماسي پکې سوري دولی او یو هغه ده فعول او بل ده ځان جوړه فاعل ها فاعل او سو فاعول اوس دې دا وګوره دا فاعول جنن دا سره جوړ شوی دی پنځه حروف دي پکې کنه دا لاولنه پکې چې شری دي تاسو وي څو حروف دي دا आवाज نه راځي درې حروف دي اولنی دو متحرک دي او اخرنه ساکن دي څور دوی وتد مجموع موږ وایو وتد مجموع جمع دا څه نه سبب خفیف څنګه ثقيل له نو سبب خفیف او وتد مجموع جمع شي دینه کومه تفعیل جوړیږي فاعل څه جوړیږي فاعل په دې فاعل د دې تاسو ترکیب وکي اجزاء جدا جدا کوي
دا نه دا فا جدا ده او عین جدا ده دا سره جوړ شو سبب خفیف په دې کې څو حروف دي 15 حروف دي دا او دا یو شان دي خو فرق پکې سره په دې کې وته د مجموع مخکې ده او سبب خفیف رسو ده او په فاعلون کې سبب خفیف مخکې ده او دا رسو ده هم دا وجه ده چې دی به وایي چې په دې لسو کې څلور اصول دي شپږ پکې فروع دي دا فعولون په اصولو کې دي او فاعلین په فروعو کې دي مطلب دا چې دا فروع جوړیږي د اصولونه نو دلته کې دا یو پکې مونږ وایي چې د فاعلون نه فاعلون څنګه جوړ شوی دی دغه فاعو ورستو شوی دی او لون مخکې شوی دی پرې خبره باندې پوه شئ تاسو ها نو مونږ وایي چې د دې سبب او د وتد نه څه جوړیږي تفعیلی جوړیږي څه جوړیږي تفعیلی جوړیږي او هغه تفعیلی ټولې سودي د لیکلو په اعتبار سره اتدي اوس پتا سوې د لیکلو په اعتبار سره سړي لفظن اتدي لفظن چې مونږ وایو سوري اتدي او حکمن چې دا سودي لست نو ټوټل لست تفعیلی دي ټوټل څو تفعیلی دي لست تفعیلی دي په دې لسو کې دوا خماسي دي او اتا سباعي دي خماسي څه ته وایي چې 15 حروف کې کم دي چې 15 حروف کې راغلي فاعول او فاعل د فاعول ترکیب سره چې فاعو وتر مجموع جمع سبب خفیف او د فاعل ترکیب سره اجزاء ترکیبیه دي ته وایي څور ته وایي ها او اته چې دي کنه دا سباعي دي وس په دې اتو کې یو نمبر 1 ده مفاعیل سره مفاعیل نو د دې ترکیب خو نه شم کوله به ته ما تا کوه مفاسی چره مفاعیل و دا سره وذل مجموع جمع سبب خفیف او بیا سبب خفیف مفاعیل پوه شو دې باندې دویم نمبر ده مفاعله نو مالا نه راځي کنه یاره چې دا څه شی دی خدای خبر مفاسی چره او رمنو دا مفاهمت وتر مجموع ولې دی بھائی دی وای دا عبدالرؤف وای ټیک شو ماشاءالله علا دا څه شی دی وای نقيبه سبب ثقيل ولې دی او تون څه شی دی توای دا بل ملګری سبب خفیف ولې دی ها نو ګوره په او سباعي چې کوم دي اته سباعي پایږي یو مفاعل دی د دې اجزای ترکیبي دا څه ذکرل دویم دی مفاعله سره مفاعله وز دی فاعلات نو فاعلات یو پیر دې سلی کله شوی دی فاعلات پوه شو به معنی ایو پیر دې سلی کله شوی دی وس پدې کې کتا سو زمانہ سبق پرونه ذکرای نو تاسو ته پدې کې فرق معلومي د ویلو په اعتبار سره غدوانه سړي فاعلات دي کنه لیکن د دې اجزای ترکیبی سړي فاعل وایا فزور وایا وته دي او لا څه شری او تون څه شری سبق خفیف دي او دلاندې ته ګوره فا نو پدې کې تاسو فرق معلوم شو نیو بګی دا فاعلات په پیری نو دې چې وایي چې لکه اتری د لفظ په اعتبار سره او لستی د حکم په اعتبار سره نو دوه پیری په کې سره غلره فاعلات نو دا فاعلات چې دې کنه دې ته ویل کېږي ذلوته المفروق څور دوی ذلوته المفروق ځنه پیژنما یعنی هغه فاعلات چې پای کې وذل مفروق راغلره او دا په بحر مضارع کې راځي پس کې راځي بحر مضارع به ان شاء الله وایي خادم او دې ته چې کنه دا فعول مفاعل مفاعله او د لولې فاعلات دي سلور ته ویلېږي اصول څور ته ویلېږي اصول ورته ویلېږي څور ته ویلېږي اصول مطلب دا سلور چې دي کنه دا اصل دي او دا نور چې د دینه جوړ شوی یو پکې موږ فاعل نوې ایو پکې موږ فاعلات نوې واښو به معنی ها د دین علاوه نور مستفعل زنه پیژنم چې دا رسنه جوړ شوی را د دې په ماته تاسو ترکیب په خپل باندې لګټ وکړل یو بقا مستفعل وایا مستشره مستره سبب خفیف ده او تفسیره او علن سشره مستفعل
پوښوي بل فاعلات مالک لري متفاعل نو ناراضي را طریقه را ناراضي نشم پیجن چې سبب بس څنګه رو باسه موقفه به پولیس رو باسه توایا پیر صاحب ها متوایا ولې ټیک شو ماشاءالله فاوایا ولې ټیک شو عیلون وایا عیلون دغه بریتونه عیلون څه شه ده وایا ته وایا وته د مجموع ولې ده ټیک شو ماشاءالله متفاعل بل بګیره مفعولات نه هغه مفعولات تاسو بیا په کتاب کې د دې نشته دوره دغه وران کې تنوین وان کوي مفعولات نه پیژنم مفعولات ها دې دا وه تقدیر وې دا موږ چې کوو دا تقدیر مفعولات کټو کو غلا دا ته به معلوم شو مفس شو او عوس شو او لا توس شو ها او یو دې یو ګره مستفعل اندار کنه ندی اجزای ترکیبه تاسو په جندل کنه مستفعلون شو کنه وسه دویم دا مستفعلون لیکل لري و دې سې لیکل لري موسو صفو ای اولونو اوس بدی کې او بدی کې څه فرق دی دا خو تاسو کړهو کنه سبب خفیف او سو وتر مجموع کنه وس دا وایا مستفعلون نو دا څنګه جوړ شو موسو سبب خفیف او تفعل وزن مفروق اولون بدی کې او بدی کې تاسو فرق معلوم شو نو شمار کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لا مستفعلون بګي تو پیری لري ایو بګي سب تو پیری لري نو زکه دوی چې ویا ثمانیه لفظا او 10 حکما وګوره کتاب دا ومنها تتالف التفاعل او د دې سبب او د وتد نه جوړیږي تفاعل دي جوړیږي وهي ثمانيه لفظا 10 حکما او د تفاعل اتدي د لفظ په اعتبار سره او لستي د حکم په یعنی د ویلو په اعتبار سره خو اتدي خو د حکم په اعتبار سره سړي زکات و پکې سړي دو بیری یو پکې فاعلات نو بلو اثنان خماسیان په دې کې دو چلنده خماسی دي خماسی نه پیژنما وثمانيه سباعيه او اتبکه وورو الاصول منها دین اصول دادي اصول چې د دین د انور بیا جوړیږي فعول مفاعل مفاعله فاعلات ذو الوتد المفروق في المضارع په دې ټکی باندې پوښوي فاعلات چې دا فاعلات نه یعنی دا هغه چې پای کې وتد مفروق راغلی په بحر مضارع کې بحر مضارع ان شاء الله پیژنې رسو والفروع او فروع چې دین هغه دی ودره فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات تنوین دی وران کوي مفعولات نه مفعولات او مستفعل څه مطلب ذو الوتد المفروق في الخفيف والمجتث جبا د هغه وتد مفروق راغلی وي وتد مفروق تفعي کې وتد مفروق ته وګوره تفعي کې وتد مفروق دی په بحر خفيف او په بحر مجتث کې ومنها تتالف البحور او د دې تفعیلونه بحور جوړیږي دې تفعیلونه څه جوړیږي بحور الګه پوښوي به باندې یاد بشي چلو پرونه مو سره اورم ان شاء الله